السلام علیکم ریحان بھائی، دا تاسو وګورئ دا مدینه میوزیم کې یم او دا د هغه جومات نقشه ده. پخوا زمانه کې د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله دا هغه ماډل دی میوزیم کې دی هغه ماډلز جوړ کړي دي که نه، کوم چې ریالټي کې د هغې پکچر څنګه و هغه دی دلته ښولی دی. پوه شوئ؟ هغه دا ګوره د حضور صلی الله علیه وسلم د کور مخې ته دا کفار مکه راغونډ شوي وو په داسې طریقې سره، ټیک شو، او تورې د دغه نه راویستې وې د نیامونو نه، او ولاړو چې حضور صلی الله علیه وسلم که بهر ته روځي نو مونږ به هغه قتل کوو، یعنی اعوذ بالله مونږ به په توره باندې به یې وهو. نو دا هغه منظر دی ښولی دی لکه ریل کې هغه منظر داسې و که نه، دی د هغې ماډلز جوړ کړي، د هغه کور ته داسې راجم و. خو چونکې د الله نبي چې کوم دی هغې ته خو الله پاک هغه یو آیت بیا ښولی و د سورې یاسین، نو هغه یې چې وویلو نو هغه د دې مخې ته بالکل تیر شو، دې ته ونه ښکارېدو. دا یو ډېر انټرسټینګ ماډل دی، دا مایل چې دا لږ شیر کو خلکو سره که نه. ټیک پهلنی چې کوم مسجد نبوي جوړ کړی و د الله نبي د هغې ماډل ریل کې داسې و. دا مسجد نبوي و او دا ورسره دوه کوره و د الله د نبي د بیبیانو، دا دوه کوره ورسره او مسجد نبوي ته دې لار راوتې وه. ټیک شو که نه. هغې نه پس بیا مسجد نبوي چې کوم دی هغه بیا داسې شو. ټیک شوه، لږ دلته پکې لږ ایکسټینشن وشو، بیا صحیح شو، بیا مسجد نبوي داسې شو، دغه ورسره کورم دی، لار ترې راوتې ده او مسجد نبوي داسې شو. یہ 240 سال پرانا بینک یہ ترکش زمانہ جو کعبہ کو بنانے کے لیے، تو مکہ کے لوگ ڈر سے اس طرح پہاڑوں پہ چڑھ گئے. تو کسی نے اس ہاتھی کے کان میں جا کے کہا کہ ہم کعبہ کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہاتھی وہیں کا وہیں بیٹھ گیا، گھما پھرا کے آتے ہاتھی وہیں بیٹھ جاتا. پھر اللہ کے حکم سے ابابیل نازل ہوئے. یہ جو آپ برڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے ابابیل دکھ رہے. تو ہر پرندے میں 3 کنکریاں تھیں، 2 پیروں میں اور 1 چونچ میں. بیا ریحان بھائی ګوره دا هغه ریل کې چې څنګه منظر و نو د هغې ماډل یې ښولی دی چې دلته چې کوم دی ګوره د الله نبي هغه غارې کم غار کې چې پناه غشتې وه که نه، غارې سور کې دلته د الله نبي بیا راغلی و، بیا پناه غشتې وه. دا کم دا خلک چې ښکاري دا کفار مکه هغې پسې د الله نبي پسې ګرځېدل. ټیک شوه، دلته بیا ګوره د الله نبي چې پناه غشتې وه نو دلته هغې تر دې ځای پورې را رسېدلي وو، خو دلته دې ته بیا لګېدل چې دلته خو دا جال هم جوړه شوې ده د جولا، او کومترو چې کوم دی کومترې هم دلته کېدي، نو دلته دې غار کې خو نشي کېدی. چې کوم ټایم بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یاره جي دا خو دې راغلل، ځکه چې هغې خبرې اورېدلې، نو د الله نبي ورته بیا وفرمایل چې مونږ سره الله پاک شته دی، ته غمزده کېږه مه. او ریحان بھائی دا چې کوم دی که نه، دا د بیت الله شریف نه دا لایټینګ چې کوم دی، دا لایټینګ والا دا لار تللی دا هلته کې ان هغه مسجد نبوي ته د الله نبي دلته په دې لاره باندې روان شوی هجرت چې کولو، داسې تللی دی. بیا هغه دا لاره ټوله مدینې ته تللی ده، دا ټوله لاره د الله نبي په دې باندې سفر کړی. دا تا ته به ښکاري دا ګوره چې کوم دا لایټینګ دی، دا لایټینګ به تاسو ته ښکاري. ټیک شو، نو دا لاره چې کوم ده نو دا یو سایډ والا لاره وه، ادروایز دې کې بله لار وه د عام خلکو دپاره، نو د الله نبي دا لار اختیار کړې وه، دا کوم لایټینګ چې تاسو ته ښکاري، نو په دې باندې به ډېر کم لکه څوک راتلل، نو په دې لاره باندې د هغې سفر چې کوم دی نو هغه یو یعنی د خلکو نه دغه کې شوی و، چاته ښکارېدل نه. ګوره اوس دا دواړه لایټونه مونږ آن که که نه، نو هغه چې کوم عام لاره وه نو هغه د مونږ چې ولاړ یو نو دا دی بل سایډ ته د ګوره د زما د ګوته به تاسو ته ښکاري دی بل سایډ ته دا هغه عام لاره وه، او دا دې خوا سایډ ته چې کوم ده دا هغه د حضور صلی الله علیه وسلم چې کومه لار اختیار کړې وه هغه ده. او دا چې کوم دی هغه ریحان دی هغه د
چې تاسو ته ښکاري د مسجد نبوي هغه ماډل دلته کې دغه و د حضور صلی الله علیه وسلم چې کله په پیله ځل مدینې ته راغو نو دې ځای کې د هغې هغه اونټني مبارکه چې کوم هغه دلته ناسته وه او دا زیات تر موږ اورو چې دا د ابو ایوب انصاري کور و خو دلته یو وضاحت کومه چې دلته کوم هغه د دې ځای هغه دغه دی د دې میوزیم ګایډ دی نو هغه نه ما تپوس وکړو هغه وایي چې د ابو ایوب انصاري په کور کې د الله نبي صرف سټې کړې وه هغه سټې تقریبا 6 یا 8 میاشتې یا 9 میاشتې وه لانګیسټ سټې وه لکه ډېر وخت دپاره وه خو دا ځای چې کوم دی د هغې هغه اوښه چې چېرته ناسته وه دغه ځای د یو دوو یتیمانانو هلکانو و چې یو سهل و یو سهیل و هغې نه د الله نبي دا ځای اغشتی و په پیسو باندې او دلته بیا مسجد نبوي شروع کړی نو دلته یو وضاحت کومه چې د مسجد نبوي چې په کوم ځای کې جوړ دی دا د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور نه دی دا د هغه دوو هلکانو ځای و کوم چې یتیمانانو سهل او سهیل د هغې نه د الله نبي په پیسو دا ځای اغشتی و اور دلتے بیا مسجد نبوی جوڑ کر بڑا کر دیا گیا اور امہات میں کے کمرے بھی بڑھ گئے 2 کے بجائے 4 7 ہجری میں 7 ہجری میں یعنی کہ آپ سے حیات میں پہلی توسیع کی پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح مسجد بن گئی پہلے جو خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق پھر ان کے بعد آئے حضرت عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں کوئی مسجد کی توسیع نہیں کی صرف چینجنگ کی صحن میں کیا ہے کنکریاں ہیں اور مزید چھت کو پکا کر دیا 17 ہجری میں اصحاب صفہ ختم ہو گیا اور مسجد بڑی ہو گئی 17 ہجری میں اصحاب صفہ ختم ہو گیا مسجد بڑی ہو گئی اصحاب صفہ سے مراد اہل الفقراء والمساکین تھے جو بڑے غریب تھے اللہ کے نبی نے ان کو یہاں پہ جگہ دی پھر 29 سے 30 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح بنی یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک مسجد سے بہر جیسے جیسے مسجد بڑھتی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک بھی مسجد کے اندر آتی گئی یہاں دیکھیں نہ کوئی گنبد ہے اور نہ ہی کوئی مینار ہے مسجد نبوی اس طرح بنی ہوئی ولید عبد الملک کے ٹائم ولید عبد الملک کے ٹائم اس طرح اموی دور تھا پھر ان کے بعد ہے خلیفہ مہدی العباس عباسیوں کے ٹائم حصہ بن گئی پھر ان کے بعد ہے مملوک مصری فاطمیہ جسے انہوں نے آ کر مسجد کی چھت پر بہت سارے گنبد بنا دیے یہ جو گنبد بنائے گئے تھے آواز کو ایگو کرنے کے لیے یعنی کہ مسجد میں آواز گونجے اس وقت سپیکر سسٹم نہیں تھا اور ترکیوں نے آ کر اس کا کلر چینج کر دیا یہ سلطان عبد المجید الاول کے ٹائم میں اس طرح بن گئی تھی یہ ترکیوں کے زمانے میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کنگ عبدالعزیز کے ٹائم میں اس طرح اب تو یہ اسی طرح آتے ہیں آگے ہم آپ کو دکھاتے یہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہی شہر تھا جو آج مسجد کے اندر آ گیا ان 8 میناروں کی لمبائی 103 سے 105 میٹر ہے اور یہ جو فرنٹ کے 2 مینار ہیں سب سے پرانا مینار یہ پھر ان کے بعد یہ ہے وہ ترکش دور کا ہے اور یہ مملوک یہ گرین والا جو ہے یہ ترکش دور یہ مملوک دور کا طرف مسجد نبی یہ مسجد نبی کی دیوار ہے یہ کمرہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ اجمعین یہ دو آپ کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ اور حضرت حفصہ اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی اور یہ حجرہ جسے آج مصالہ بھی کہتے ہیں اور برہمہ بھی کہتے ہیں اور جہاں بھی انبیاء رسول وفات پاتے ہیں تو ان کی تدفین وہیں ہوتی ہے اور تینوں قبر مبارک جو بنی ہوئی ہیں اس صحن میں اس کمرے میں نہیں وقت بھی گزرتا گیا اور چھتیں بھی کمزور ہو چکی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ چھت اور دیوار جو وہی سوال کیا نا وہ اس دیوار کا سوال کر رہے تھے جو آپ نے پوچھا نا پاؤں کی نشانی آنے وہ پاؤں کے نشان جو نظر آئے تھے وہ حضرت عمر کیونکہ وہ لمبے تھے تو جی ان کے نظر آئے تھے تو وہ عمر بن عبدالعزیز نے پھر دیوار کو پیچھے کر دیا اور جن پاؤں کو چھوا تھا وہ حضرت عمر پھر عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح بنا دیا اور عمر بن عبدالعزیز کیا صرف یہی چیز رہنے دی اس کے ارد گرد جتنے بھی کمرے تھے
ان کو توڑ کر یہ 5 کونے والی دیوار بنا دی. 5 کونے والی دیوار اس لیے بنا دی یعنی کعبے کے متشابہ بھی نہ ہو, قبر کو سجدہ بھی نہ ہو اور طواف بھی نہ ہو. جو نور الدین زنکی نے جو سیسہ ڈالا یہ سیسے کی دیوار ہے, پانی کی تہ سے لے کر زمین کے سطح تک. نورالدین زنگی نے سیسہ اس لیے ڈالا تھا کہ وہ جو یہودی جو تھے آپ سب کے جسد مبارک لینے کے لیے آئے تھے. پھر ان کے بعد ہے ظاہر بے برس, وقت کے اوپر کپڑا لگ چکے. آج ہم جالیوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کپڑا اس وقت جو ہے جالیاں بن گئی تھی, یہ ایکسٹرا دیوار بنا دی جالی جالی. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت لکڑی کی تھی. ان کے 10 سال بعد سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا گنبد بنایا لکڑی. یہ والا گنبد ہمیں نظر نہیں آتا. ہم لوگ یہاں سے آتے ہیں اور آپ لوگ جب آتی ہو یہاں پہ آتی ہو. ٹھیک. پھر ان کے 200 سال بعد جی مطلب عورتیں یہاں سے آتی ہیں جی یعنی کہ لیڈیز جو آتی عورتیں یہاں پہ آتی ہے اور مرد یہاں سے. پھر ان کے 10 سال بعد سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا گنبد بنایا لکڑی کا, یہ والا جو ہمیں نظر نہیں آتا. ان کے 200 سال بعد آسمانی بجلی سے یعنی کہ لائٹنگ سے مسجد کو آگ لگی اور مسجد جل گئی. کچھ عرصہ اسی طرح جلی ہوئی رہی اور جب دوبارہ بنایا اس طرح پھر اسی کے اوپر یہ بڑا والا گنبد بنایا. یہ والا گنبد جو گنبد خضرا ہے نہیں, خضرا اس کے اوپر ہے. خضرا اس کے اوپر, اس کے اوپر پہلے گنبد جو ہے وہ اس کلر کا تھا, سلور پھر اس کے بعد گرین ہو گیا. تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح تینوں قبریں بنی ہوئی ہیں. آپ سلام نے آخری لمحات یہاں پہ گزارے تھے. یہاں پہ بیڈ رکھا ہوا, اس بیڈ کو ہٹایا تو یہاں پہ آپ کی قبر مبارک کھلی. تو ابو طلحہ نے آپ سلام کی مبارک کھلی. حضرت علی, حضرت عباس, فضل, اسامہ, شکران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور غسل دیتے وقت آپ کے جسم سے کوئی کپڑا نہیں اتارا اور کپڑوں کے اوپر ایک غسل دیا. کفن کے طور پر آپ کے جو کپڑے تھے 2 یا 3 آپ کو پہنائے گئے اور آپ کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر کسی نے نہیں پڑھائی. یہاں سے صحابہ کرام داخل ہو گئے, یہاں سے باہر نکلتے گئے. یہاں سے داخل ہوئے, یہاں سے اچھا یہاں سے یہاں سے داخل, نہیں یہاں سے نہیں, یہاں سے جو آپ کی طرف دروازہ ہے اچھا یہ والا دروازہ, جی, یہاں جی. سے اور یہاں سے باہر نکلتے. اچھا ٹھیک. پھر 2 یا 3 دن کے بعد اس طرح آپ کو قبر میں اتارا گیا. تو یہ دیکھیں یہ تینوں قبریں آ گئی. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بکر صدیق اور عمر خطاب. یہ پہلا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بکر صدیق, حضرت عمر خطاب. بیچ میں حضرت عائشہ نے پردہ لگا دیا کیونکہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ محرم تھے. جب وہ عائشہ زیارت کے لیے جاتی وہ پڑھنے کا. اچھا ٹھیک. اور میرے بھائی